نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. محترم عزتمندو، نن یو د 15 منټو والا مختصر شانته تلاوت دی او دغه تلاوت کې ډیر زیات کمال دی. هغه کمال په حدیث مبارک کې ذکر دی. هغه کمال دا دی چې حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک می فرمایي چې هر سیز د پاره زړه وي او د قرآن عظیم الشان زړه دا سوره یاسین دی. سورت یاسین دا د قرآن عظیم الشان زړه دی. په حدیث مبارک کې ورته الفاظ داسې ویل شوي دي چې دا د قرآن عظیم الشان زړه دی. او سورت یاسین چې کله هم یو انسان د الله جل جلاله د رضا د پاره اولولي نو دغه انسان د پاره الله جل جلاله دومره اجر او ثواب ورکوي. یو خو دغه انسان ته الله جل جلاله بخنه کوي او دغه انسان ته الله جل جلاله اجر او ثواب ورکوي او اجر او ثواب به څومره ورکوي. نو حدیث مبارک کې راځي چې دغه انسان ته الله جل جلاله اجر او ثواب د 22 ختمونو ثواب ورته ملاويږي. کوم انسان چې یو کرت سوره یاسین ولستلو دغه انسان ته الله جل جلاله د 22 ختمونو ثواب ورکي. سبحان الله، څومره لږ وخت په دې باندې لګي، څومره لږ وخت په دې لګي. کله انسان سوره یاسین په سبعی کې وای، سحر کې وای، د مانځه نه پس دغه انسان ته الله جل جلاله د دغه ورځ چې څومره کارونه دی هغه ټول ته الله جل جلاله آسان کی. ټول ورځ کارونه چې کوم د ترازی دغه ټول کارونه ته خدای پاک جل جلاله آسان کی په 15 منټه وخت ویلو کې. یعنی څوک سوره یاسین وای 15 منټه ټایم به پیلږي نو په دغه انسان باندې الله جل جلاله چې څومره تکالیف را رواني د ورځې هغه ټول ته الله جل جلاله آسان کی. بیا چې کوم مسلمان ته په وخت د مرګ کې سوره یاسین ولستل شي نو دغه انسان تب مرګ آسان شي، یعنی د باندې به د ځنکدن اسختی هغه آسان شي. او رضوان ملائک به پر د جنت شراب هم اسکی. کله د مرګ په وخت کې چاته سوره یاسین ولستل شلو نو یو خو به د ځنکدن سخت دغه سختی به آسان شي. او دویم نمبر دا چې رضوان ملائک چې کومه د هغه به پسو کې د جنت شراب به پی باندې اسکی. او ملک الموت چې ترنا روح قبض کوي نو دغه روح به په خوشحالي سره قبض کوي. یعنی دا بنده به خوشاله وي چې دغه د روح قبض کیږي نو دا به د خوشحالي په حالات کې وي. او بیا په قبر کې به هم ورلا خوشحالي وي. کوم انسان ته د مرګ په وخت کې سوره یاسین ولستل شو دغه انسان ته به په قبر کې هم خوشحالي وي. او د دې صورت په هر باندې به الله جل جلاله لس ملائکه هغه سکی رولېږي. یعنی لس ملائکه به د دې هر یو حرف باندې لس ملائکه هغه راشي. او قرآن سوره یاسین کې 3000 حروف دي، 3000 حروف. نو یو حرف باندې الله جل جلاله لس ملائکه را لېږي او دغه مړي لپاره بخنه غواړي. وګوره الحمدلله حضور علیه السلام مبارک د امت ته څومره اسانی ده. یو حرف باندې لس ملائکه الله جل جلاله را لېږي او دغه سوره یاسین کې 3000 حروف دي. نو په هر یو حرف باندې به دغه انسان ته لس ملائک راشي او په دغه لسو ملائکو کو 3000 کې چې ضرب ورکې نو زما په سوچ باندې 3 लाख ملائکه هغه جوړیږي. نو دغه انسان ته 3 लाख ملائکه د لپاره بخنه غواړي. او غسل ورکول په وخت کې هم دته حاضری وي، دغه فرشتي دته حاضر شي وي. او د جنازې په وخت کې هم دته حاضر وي او د دفن په وخت کې د دفن وخت پورې دوی دغه فرشتي حاضر شي وي. نو یا ساتي عزتمندو کله هم چې انسان وفات شي نغه ته سورۃ یاسین ویل
ویل پکار دي ځکه چې دې کې ډیر زیات اجر او ثواب دی ټایم په باندې نه لګي انسان له هر وخت سورۃ یاسین ویل پکار دي ځکه چې اسانه خبره ده حدیث مبارک نه ثابته خبره ده چې دغه انسان ته د 22 ختمونو اجر او ثواب ملاويږي نو الله جل جلاله دې اول ما ګناهګار ته او بیا ټول مسلمانانو ته د سورۃ یاسین ویلو توفیق را نصیب کی وما توفیقی الا بالله